میگه ګیس لرو یو او وروڼه خویندې مې ډوډۍ له ځي مزدورۍ له ځي ډاټکي له ځي او نن زموږ دا حال دی چې اوچې شونډې ځي ماشومان سکولونو ته ځي او ګیس نشته دا څنګه حکومت دی کله کورکۍ خفه یې کله ورته ډبل ډوډۍ کیرو کله ورته سړه ډوډۍ کیرو دا زموږ ژوند دی او بیلونه رانالي بیلونه رانالي دا بیلونه ته راشو وینه چې څونه بیلونه رالیږي او زموږ دا حکومت ته ټولو ته راغلی چې ګیس بجلي راکړو موږ به دفتر هم ورځو ښه دا زموږ ټولو ته راغلی د سړي نه مې ښځې د سړو نه زیات یو انشاءالله ګیس نشته بجلي نشته ټوله شپه ماشومان جاړي لړزېږي او کړېږي راته ټوله شپه د ورځې ټوله شپه ګیسونه پریشانه کړي د شپې بجلي نه د شپې بجلي شته نه د ورځې بجلي شته یا د موږ ته بجلي بحال کړي او یا د حکومت ختم کړي چې راشي جنګ جګړې یو هر وخت وال ټکوري یو ګیس نشته چې ګیس نه یو خشاک نشته غریبي ده بیلونه ډبل رالیږي مزدوري نشته سړي ټول په کور ناست یو ګراني ده موږ د خپل حق غواړو موږ چې پر سرون ورونو ولاړ یو واړه بچ موږ ته جاړي کوالي که نه زموږ کمه لاړ شو موږ خپل تپوس ته چا نه وکړو د الله نه خیر غواړم چې خدای به خیر رابېښ کړي ښه د الله نه خیر غواړم د الله د رضا دپاره مې راغشتی چې د دې سړو د دې ښځو په سرونو کې الله خیر واچوي خو بس د الله نه هم غواړو خو د دې موجوده حکومت په مخ کې موږ دا خبرې کوو چې خدای او رسول ته وګورئ بچي راته د لږو تندو نه د ګرمیانو نه د هرې خبرې نه خرابېږي ښه کار نه دی زموږ غورو کې الله به تاسو نه تپوس کوي زموږ په حق کې نو بس بیا به کوو نه پکې وګوره چې خبرې راڅرېږي دا همدا شاته خوره کې دینه واله دا احتجاج وکړو خبرې به کوو مشران را روان دي تر هغې پورې به دلته ولاړ خیر دی دې لږ زنانه رو بوتیږي زنانه هغه چېرته روان یې ملګريه بله نامراد ووایه چېرته روان یې څه له روان یې او دې څه وایي دا یوازې زموږ د دوی نه ده دا یوازې د دې مسله نه ده دا مسله زموږ هم ده دا زموږ دوکانونه چې موږ ته بجلي نشته موږ به څه کوو موږ هم لار په کار ده حکومت خو په ارام ناست دی موږ ته سهولت د بجلۍ نشته ګیس نشته چې څنګه د دې پیپر خرابېږي داسې زموږ روزګار هم خرابېږي واپس یې نه پرېږدو موږ نه پرېږدو چې تر څو پورې موږ ته بجلي بحال شوي نه موږ څوک هم نه پرېږدو دی به واپس کوو د دې کار واپس
आवाज न राती जी माणा स्पीकर के दुकान देवाले गाड़ी के मारे د ټولو نه مخکې بجلی شته نشته ګیس شته او نشته ډېر د افسوس سره ویم ډېر د غم زړه نه ډکې ویم چې ما نن د اشنغر د خپلې قدرمندې عزتمندې میندې او خویندې په روډونو ولیدې نو داسې معلومیږي چې موږ د اشنغر په پښتنو باندې چې څنګه انګریز لوبې کړې دي څنګه موږ انګریز راښکلي یو ظلمونه او بربریت را باندې کړی دی نو نن خو د پاکستان جوړولو بېشماره کالونه شوي دي خو د 400 خلک هماغسې په هغه نظر ورته ګوري د غلامانو په نظر زما د اشنغر زما تورسرې نن د بجلی او د ګیس خلاف په احتجاج باندې روزي نو دا د وابډې او د ګیس او د نورو محکمو دپاره د شرم خبره ده یا نه ده خو د 400 د هر پارټۍ مشرانو له کشرانو له ورکرانو له ټولو له د شرم خبره ده چې د ګیس والا افسر راځي نو 400 د خلکو نه د هغه سترګې نه سوځي کو وابډې والا راځي نو د هغه نه د 400 د خلکو نه سترګې نه سوځي کو پولیس والا راځي نو هغه ځان له یو شهنشاه وي د هغه خو د چا نه اړو سترګې نه شرمېږي خو ملګرو دې ته دې نه مجبوروي نن زموږ یو علامتي احتجاج دی یو پرامن احتجاج دی دې ته دې نه مجبوروي د عوامي نیشنل پارټۍ ورکران او د اشنغر پښتانه بیا نه د ډز نه یریږي بیا نه د ګولې نه یریږي بیا نه د خپل سر نه یریږي بیا نه د مال د قربانۍ نه یریږي او دې کې کم سړی د ولایت نه راغلی چې زه به ده پسې په ولایت کې ګرځمه دې کې کم سړی د بوپال نه راغلی ده پسې به زه بوپال پسې بیا ګرځمه زما یو ورکر زما یو کارکن زما یو اقتدار دا ټول د 400 دي دا ټول د ثوابې دي دا ټول د مردان دي او دا ټول د خیبر پښتونخوا دي په خدای مې قسم کو شپږ غنټې مرانه د بچي بیا خپل کور کې تیرې کی ملګرو نن زمونږ یو علامتي بوک دغه احتجاج دی د ګیس خلاف او د وابډې خلاف چې کومې خبرې دپاره زمونږ د قدرمن عزتمن مشران روتی دي کشران روتی دي او د ټولو نه زیات چې کوم زمونږ تورسرې خویندې او میندې روتی دي خو د ګیس او د وابډې مسله حل نه شوه په څو ورځو کې نو زه د خپلو ملګرو نه یو عهد اخلم واده به راسره کوي چې د ګیس او د وابډې چې هر دفتري کو په ساډیرو کې کو د اکسین دفتري کو د دیوګانو دفتري دې ته به تالی چو او په خپل او بګی کینو بیا بغیر د قربانۍ نه یو کارم نه ټیک کیږي نن چې په تاسو مختلف محکمو ولا لوبې کوي نو زمونږ اتفاق نشته زمونږ یووالی نشته مونږ وی په ده ده زما څه کار دی زه ولې په روغ سر داغونه ولګوم چې ستا په سر داغ لګي او زه په خپل سر ځان نه لګولو کوشش وکړم نو یو محکمه به تا سره ظلم نه کوي موږ آئین او قانون هم منو د هغې بالاترین منو هر څه منو خو ظلم د یوې محکمې هم نه منو
ظلم او زیاتې لا قانونیت د چا هم نه منو. عزتمندو ملګرو احتجاج به انشاءالله داسې جاري وي. دلته دې زما وروڼو سره خبره نه کړې همدغسې به دا احتجاج رواني او که څوک دا خبره کوي چې دا خو یاره د شمار کسان دي نو دا یو علامتي دی انشاءالله. دلته د هر سړي په جیب کې موبایل دی او چې هر سړی خپل موبایل وټنګوي نو دا شل دېرش کسان هر څوک راولي نو چې دا کم ولاړ دی او دوی نور وغواړي نو بیا به زرګونه شي. نو چې زرګونه شي نو بیا به زموږ په کنټرول کې هم دي چې بیا هر څوک کړل نو بیا به یې کړي. ملګرو زه خپلې خبرې ختموم سینه خبره درته نه کوم چې ما نن کمې تورسرې د اشنغر پر روډ احتجاج تولی دی نو زما دپاره د دې خلکو دپاره بني خو زما دپاره ډېر د شرم خبره ده چې زه دومره نااهله یم چې ما کې دومره اهلیت نشته چې نن زما خویندې او میندې روزي او د وابډۍ او د ګیس خلاف احتجاج کوي او زما میر صاحب او زما نور مشران د مختلف پارټو هغه خپلو کورونو کې ناست دي. اوټ مې واغشتو سور تړک کې سوځي بجلی بني ګیس بني. قوم ځان هوښیار کا دا الیکشن نه دی چې موږ تاسو نه وړو موږ ستاسو دپاره راوتي یو. قاسم خان خو راغلی دی او ولاړ دی ستاسو دپاره راغلی دی. قاسم خان کپړو ته ګورې بدلې کړي دي لمبلې دي. زما کپړو ته ګورې قسم په خدای کوم یا لمبلې یا مې کپړې بدلې کړي نو زه اوټ نه یم راغلی نه قاسم خان اوټ نه راغلی دی. زه خپل قوم نه راغلی یم زه د دې خاورې حق دپاره راغلی یم او انشاءالله هر وخت به موږ نه د اقتدار وږي نه موږ ته د اقتدار ضرورت شته. د باچا خان پیروکار هر وخت په اقتدار کې دا زموږ خاوره ده او موږ د دې مشران یو انشاءالله. ډېر د افسوس مقام دی کومو خلکو چې په دې وطن الیکشنونه ګټلي دي. ای ملګرو که د اوټونو دا مقصد وي چې بس اوټ ګټه په کرسۍ کېنه نو بیا زما په خیال د داسې اوټونو او د داسې انتخاباتو هېڅ ضرورت نشته چې عوام دې د مسلو د حل دپاره په خپله روځي. ولې دا اوټ چې د خلکو له موږ ورکړی نو د دې بنیاد باندې م ورکړی چې له خیره موږ به خپله غریبانان مزدوري کوو او دوی به زموږ دپاره هلې ځلې کوي او دوی به زموږ دپاره کوشش کوي. خو ډېر د افسوس خبره ده چې دلته ډېر بوډاګان هم ولاړ دي دلته زنانه هم ولاړې دي دلته ماشومان هم ولاړ دي او دلته عام ولس هم راغلی دی او د بجلۍ او د ګیس د لوډ شیډینګ خلاف هغوی دلته احتجاج کوي. ملګرو څنګه چې اشتیاق وروې موږ د بجلۍ د غلا خلاف یو موږ د کونډو خلاف یو نو ولې زما د دې غني خان روډ سره داسې ظلم کیږي. دلته زموږ رور دی ایاز جان هغه یوه خبره وکړه و یو ډاکټر صاحب راته ووی چې دا خو د پېښور مال روډ دی په دې باندې څنګه بجلي نه ځي نو وی ما ورته ویل چې راشه کښېنه را سره ټوله ورځ کې زما په خیال پرون د سهار 7 بجو نه چې تلې ده نو 4 بجې پابند 4 بجې بجلي راغلې ده. ملګرو عزتمندو ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده دا نننی احتجاج زموږ پرامن احتجاج دی د بجلۍ د لوډ شیډینګ خلاف او د ګیس د لوډ شیډینګ خلاف. موږ به ښه پرامن احتجاج کوو او هغه پورې به ناست یو چې زموږ مسلې حل شوي نه وي د هغې نه پس چې مشرانو صلاح عمل راکړه په هغې به مخکې ځو. زموږ د انتظامي درخواست دی چې ټرافیک کنټرول کې عوامو ته تکلیف دی په هغې مزرت خوایم طالب علمانو وروڼو ته مریضانو ته خو مجبوري مې ده که زه دا ووایم نو قاسم خان او تیمور خان به دې ګوی کې او تاسو به عوامو به دې ګوی کې چې د 13 4 5 کالو نه مسلسل موږ دې پسې ځو راځو او وی ښه راته وکړي لالیپاپ راله راکړي وی ټیک په شکار او بیا هغسې ونشي. په دې کې موږ یو وارې نه 2 وارې نه څو وارې لاړو د وابډۍ اکسین لا د ګیس صاحب لا خو یو هم د ټس له مس کېږي نه او دا چل پیپ دغه ځای روان دی پیپ د هغه ځای نه روان دی.
ګرانو ملګرو زه خو چې په کوم سوچ باندې رسېدلی یم بېګا مې سوچ کوه د شپې نو کولاډیر او دا ویلیج کونسل سره به د ګل آباد پیډره دا خو زما خیال چې د پاکستان په نقشه کې شته نه زه د حکومت ته کمی بیخشي منم ورسره خو په خدای یقین وکړه په پاک پروردګار وکړه چې کولاډیر ویلیج کونسل باز میا کلی پوردر خان کلی قاسم خان ځای پورې بل تیمور خان دې ځای پورې دا ګل آباد پیډر دی خو ته بیخي ایسترې موږ ته د بجلي دا لوډ شیډینګ ختم کې که ختمولی نه شي نو زموږ مشران به ورسره کېږي او ورسره د ګیس خو بیخي واړو پته لګي نه بجلي خو لا ګزاره وکړي د قاسم خان او تیمور خان سره لږه ډېره خبره ومني او والله که ګیس والا نه دی او په خبره سره پیږي نه هغه بله خوله ورسره والې ده ګرانو ملګرو دا ډېر وخت دی ښه پوره اوسئ اتفاق سره اوسئ چې کم زما ته خواست دی کم مریض وي نو ټیک ته د جولیس به دا خلاف ورزي وي خو خیر دی لږه لار ورکوه کم طالب علم چې کم ځي پرچې له خیر دی لږ لار ورکوئ تاسو داسې هم مه کوئ ځکه چې هم زموږ وروڼه دي دې نه علاوه که نور څوک نوکر پیشه وي که د دې ځای افسران وي او که هر څوک وي هغې له لاره مه ورکوه واپډې اکسیجن خو لا بله لوبه شروع کړ دروره کار به په منظور مردو کې کوي کیبل لګوي ډېره ښه خبره ده چې کیبل لګوي او کونډې ختمې کړي موږ د کونډې خلاف یو خو د ګل آباد پیډر سره څه کار دی کولاډیر سره څه کار چې راته بندوي یو د دوه بوجو پورې اب هم بندوي یو پیغ 400 کې به موږ میډیکل کالج جوړو نو په بجټ کې والا 4,000 روپۍ خیري 4,000 اے ملګرو په 4,000 خو 2 کیلو غوښه هم نه کېږي 3 کیلو ته به پې ماله میډیکل کالج څنګه جوړ کې خو صرف او صرف خندا ده دې خلکو پورې هم خندا ده موږ پورې هم خندا ده دې وطن پورې هم خندا ده او دې د وطن دې خاورې سره د غدارۍ خبرې روانې دي عزتمندو دا احتجاج ډېر خلک دلته راغلي سحر خو هغوی لاړل افسران دې دا نه وایي چې دوی به د دې ځای نه لاړ شي نن ورته ولاړ یو تر مازدیګره پورې به ورته ولاړ یو عزتمندو زنانم دا دې ولاړې دي خپل کورونه یې پرېښي دي خپل بچي یې پرېښي دي خو د پښتنو مشرانو کشرانو د خپلو بچو دپاره د خپلې خاورې دپاره هغه دي ولاړ دي په دې ګرمۍ کې نو موږ به هم انشاءالله ولاړ یو تر څو پورې چې تیمور خان سره یې خبره نه کړې چې د بجلۍ او د ګیس لوډ ختم شوي نه تر هغې پورې به دا روډ مکمل طور بند انشاءالله मुर्दाबाद नाकाम हुकूमत मुर्दाबाद नाकाम हुकूमत मुर्दाबाद नाकाम इंतजामिया मुर्दाबाद नाकाम इंतजामिया मुर्दाबाद जुल्म न मनो जुल्म न मनो न मनो न मनो ए जब आप उर्दू के वे जुल्म के ज़ाबिते तासुबा हम नहीं मानते हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते زما بلدي نوم دی ګل آباد پولې ما دا ماشوم بیمار دی او وختي دا تقریبا 2 غنټې شو چې دی کې ولاړ یم دې سره څوک شته نه نو په دې وجه راګاډي ودرې چې یاره رش جوړ شي او مسله جوړي خلکو ته دا ماشوم نه دا مري نو دوی مسله جوړه کړې ده دا بجلی باره کې راوتی دی خو په لنګ مارچ او په مارچ باندې چې کم دی نو دا سم نه شو نه دی په احتجاج به داسې صحیح شي ما خو ځان لږ ګرمۍ نه چې کم دی نو موږ مړه شو مګر بجلي نشته په هر حال مریضانو له زنانو له خلک لار ورکوي هر څه سم شي بس چې هر څه ټیک کړي بجلي هم صحیح کړي او دا هر یو نظام چې کوم دی د پاکستان ټیک شي ونیسه دا
نوم دې څه دی او کوم دی؟ عمر خان یم او د مومند یم جي. او دا د کوم ځای نه راوړه؟ دا به ثوابه نه را او څه دي پکې؟ شګه ده شګه. دا چې ډک ولاړې او څونه وخت؟ نو بس داسې ګنټه وشوله چې ولاړې بس بجلۍ او دغه په بابره کې احتجاج دی. د خلکو مظاهره کړې ده چې څه به دا بنده کړې بجلي که نه؟ نه مړه موږ نه ده بنده کړې دی خلکو بنده کړې نو بس اوس لازمي خبره ده ماشومان دي ګرمي ده دومره لازمي خبره دومره څه خبره جوړوي. دا روډ چې کم بند دی که نه داسې فضول یې بند کړی دی او دا چې دا کم حکمران اوس مسلط دي که نه دا د هغې کارکردګي ده. دې نه مخکې د عمران خان ګورنمنټ خو ښه بجلي په خپل ټایم باندې تله ښه راتله هېڅ مسله نه وه. هم د دوی د لاسه دا ټول فساد جوړ دی. اوس راغلي دلته کې چې دی خلک بیماران دي ګاډو کې یا امبولانس راشي روډ بند دی خلکو ته غټ تکلیف دی. نو دا هم د دوی د لاسه هم د دوی کارنامې دي که نه. نوم زما اشرف دی او زه د دې سړیرو یم. کاروبار څومره متاثره کېږي چې دغه شان احتجاجونه وي؟ هسې هم دغه شان حل دی او بیا څومره تکلیف وي تاسو ته؟ یاره بس مونږ ته خو دا پته نه لګي مونږ خو د دې ځای نه یو دلته کې خو مونږ ته تکلیف څه پته نه لګي. مونږ خو خپله ډېری شپقه درو مزدوران یو. نوم دې څه دی رقم دی؟ زما مهران نوم دی چترال کورونه یم. نو چې دغه شان احتجاجونه وي نو کاروبار ستاسو چې څونه متاثره کېږي؟ یو اړخ ته خو تیل ګران دي بل اړخ ته دغه شان د ټرافیک والا هم کنټرول کوي یا چې داسې روډونه بند شي نو بیا کاروبار خو ډېر زیات خراب شوی دی والله ګراني ډېره زیاته ده. تیلونه هم نه میلاویږي. تیل دومره ګران دی چې په 215 روپۍ لیټر دي چې مخکې به موږ 500 روپۍ ګټل اوس 200-300 روپۍ ګټو ګزاره پې نه کېږي یاره. چې دغه شان حال شروع وي چې داسې حال شروع وي خو بس کورونو ته به ځو بس سوال او غلاګانو ته بوځو. نو څه ویل غواړې چې ستا اواز که څوک اوري هغه حکمرانان یې اوري هغوی ته څه ویل غواړې؟ هغوی ته زه یم چې دا مهنګایي دې لږه کمه کې پېښ وي ډېره زیاته ګراني ده چې والله چې موږ په 3-4 ورځو کې یو تر وړوړه ځان له اوس نه شو ګټلی نو خامخا به مجبوري ده یاره غلا ته به خامخا وځو د دې د وجې. د عوامي نېشنل پارټۍ د ځوانانو د تنظیم سابقه جنرال سیکرټري پاتې شوی ما. دا زنانه زما مور ده زما خور ده زما د کلي د رور خور دا مور ټول لوتې دي د دې دپاره چې د بجلي زموږ نشته دی ګیس زموږ نشته دی. د تیرو 4-5 میاشتو راسې دې ځای کې د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم منتخب شوی ناظم صاحب دی ناظم اشتیاق الدین هغه کله د HCN سره کینی کله د یو انتظامی سره کینی کله دا یقین دهاني ورکوي چې ناظم صاحب ستا کار ستا د کلي کار ستا د عوامو کار دا به وشي. خو چونکې نن موږ راوتي یو د دې قاره راوتي یو د دې خفګان نه راوتي یو د دې مزاحمت ته وجه راوتي یو چې آیا په دفترو کې د یخې سیلان دي ته زما خبرې نه اورې نن زما زنانه هم راوتي دي زما مشران هم راوتي زما سپین ږیري هم راوتي دي صرف او صرف دا یوه خبره کوي چې د خدای او د قرآن خاطر وکړي د خدای او د رسول خاطر وکړي. د کولاډیر بالخصوص د غني خان روډ د پوردل خان کلي کم تړلې چې دې سره دا علاقې دي د دې دا بجلي دا منصفانه کې دا درته نه وایو چې په دې ځای کې تاسو لوډ شیډینګ ختم کړئ. کم هغه لوډ شیډینګ ته جاري کړه کم چې د اسلام آباد نه اعلامیه جاري شوې ده د 8 غنټو د 6 غنټو لوډ شیډینګ دلته راول موږ یې در سره منو. آیا که زموږ د ننني احتجاج رنګ راونړو دي زموږ سره دا مطالبات ونه منل زموږ دا احتجاج به د دغه M1 او د M2 موټروی وي موږ به د اسلام آباد او موږ به د پېښور موټروی بندو چونکې زموږ یوازې د بجلي مسله نه ده د لوډ شیډینګ مسله نه ده دلته کې موږ د سحر د 7 نه واله د ماښام د 7 پورې د ګیس هغه شغلم نه یینو نو دوی له پکار دي چې راشي د عوامو سره د غریبو سره بیا خصوصا د زنانو چې کومه قرباني ورکړو د سحر راسې دلته کې ناست دي دوی له پکار دي چې دې مطالبات جایز ومني او زموږ دا خبره چې کوم دي دا زمون ګیله خو د صوبایي حکومت نه ده زمون ګیله دې ټیم کې د صوبایي حکومت نه ده زمون ګیله دې ټیم کې د تحصیل د نو منتخب ناظم اعلان ده چې ته خو راشه کنه ته خو راشه ته خو د کولاړې روام سره کې دا سپینګری چې دستانه مشران راوتی دي دا زنانه چې راوتی دي دا واړه چې راوتی دي دا د سکول او د کالج د یونیورسيټي الکان چې راوتی دي دا ځوانان چې دا له پکار دي چې راشه ته دې سره کې نه د دې خبره وره نو دی له پکار دي صوبایي حکومت له پکار دي د 400 ضلعي انتظامی له پکار دي کم چې دې ځای کې ضلعي انتظامیه پکار ده هغې له پکار دي چې دلته پلفور کولاډیر چوک ته راشي نو دغه خلک خو ستا مسله نه شي حل کولی وایي پاک کې چونکې ستاسو اتحاد دی ستاسو د حکومت نو هغې ته تاسو خپلو مشرانو ته ولې نه وایې زمونږ اتحاد دی خو موږ حصه او برخه د هغې نه یو
موږ د اتحاد د پی ډي ایم دی اشنا زه دا خبره کومه زما ګیله د هغه اعلی چارواکو نه ده د چا په لاس کې چې زما مسله ده د چا په لاس کې چې زما ډېره مهرباني شو زه د سرډیرو یم محمد شاه مې نوم دی بس پلین کوچ چلو خو دغه حالات دي دا چوک بند دی راغلي اوس ورلی هم کوزې کړې ګنټه هم دلته تېره کړه څه سینجیان هم ګرانې دي او سره سورلو دغسې حالات دي غونډر ورځ هم دغسې تېره کړه او غریبي ده بس نن دیاړي زمونږ لاړه بس ختمه شوه نو بس چې کور ته ځو بس الله هم دې مل شي نو بس څه به وکړو څوک خو چاله ورکوي نه بس دغه حالات دي وروره یو ګنټه هم دې چوک کې تېره کړه په ولاړه د انور ته او ولاړ یو تېره مېره هم نه کېږي بس ګناه بس څه ووایو دا اوس بس ګناهګار موږ په خپله ګناهګار یو یاره په دې کې به څوک ګناهګار وګڼو دا زموږ د عملونو سزا ده بس زما عبدالرشید نوم دی د کولارډر غني خان روډ باندې مې ځای دی او د عوامو ته بجلۍ خلاف د ګیس تکلیف دی او وزیران او انپیاګان 4 کاله 5 کاله کې چې کوم دروغ وي په هغې خو پور ویستو اوس موږ دا غواړو چې موږ ته خپل بجلۍ او دغه راکړي چې موږ خپل کور کینو خپله مزدوري کوو نور دې اوس شته نه کولارډر دغه نه سرډیرو کم ده خلا ګنټه زمونږ سرډیرو دی یو ګنټه وي یو ګنټه ني کله پرجونه مو سوځېدل موټرې مو سوځېدې کله پلاک پلوک 2 منټو لی راپرې او 2 منټ زه د موجوده حکمرانانو نه دا سوال کوم چې بجلي او ګیس یې راپرېږدي چې موږ ته لږ تکلیف نه بیلونه ورڅه پوره ورکړو او ګیس او بجلي نه یم یو خوا ګراني شوه بل خوا بیل شو د بیلونه راځي او شتم نه او بس هسې هغه د سیکلو هغه پمپ اواز راځي او نور دغه نه راځي Gracias.